السلام علیکم جی څنګه یې تاسو ټول ان شاء الله چې ټول به ټیک ټاک یې او رمضان به ډیر ښه په مزه سره رواني زموږ خو د خیر نن درې مروجه ده او په پاکستان کې نن دوه مروجه وه خازه نن ولاګ چې زه تاسو سره کوم شیر کوم کنه نو دا ډیر د فرمایش والا ولاګ دی فرمایش والا دا چې ما نه ډیر خلک تپوسونه کوي چې تاسو هلته لایف څنګه تیروئ د پښتنو څنګه ژوند دی د پنجابیانو څنګه ژوند دی او بلکې ما نه خو ډیر خلک دا هم تپوس کوي چې ته کور کې روټۍ پخې یا نه پخې نو خیر راځئ چې د ولاګ آغاز وکړو سهار وختي ټایم دی او زه خپلې ډیوټۍ نه تلو نه مخکې زما اول د کور کارونه وي هغه ټول زه پخپله کومه ما سره هېڅ هیلپر نشته چې کله زما د لور په زړه باندې ساه پوي نو ما سره هیلپ وکړي که نه نو ټول کار زه پخپله کوم نه رایان هم تاسو ته په دې ځای کې ښکاري راښکاري د هغه طبیعت ټیک نه و نو هغه خو ما نه وبوتلې کنډرګارډن ته دا ټایم کې زه اول کچن ته رالم چې د کچن نه زه وزګاره شم بیا باقي نور کارونه کوم نو اول خو ماشین خالي کولو ځکه چې دا مې یو لوی کار نو ماشین خو ما چې زه خالي کم نو بیا د لوښي زه یو څو غنټو دپاره بلکې کله کله چې ماښام کې خالي کم نو بیا پوره شپې دپاره زه دا لوښي المارۍ کې نه کېدم ما له هسې زه لږه شکي غونته یم ما له دې نه سمیل شله بیا راځي نو په دې وجه زه دا بهر هوا ته لږ ساعت پرېږدم او څه د شپې څه ګلاسونه وغیره پاتې شوي وو نو هغه ما وینځل ښه نو ما نه خلک تپوس دا کوي چې ستاسو هلته لایف څنګه دی نو ګورئ زموږ دلته کې د کور دننه بالکل عام څنګه چې په پاکستان کې د خلکو لایف وي هغه شانې لایف زموږ هم دی او زما کوشش هم دی چې خپل چې څنګه زموږ په پاکستان کې په کورونو کې ژوند تېرېږي چې زه هم هغه شانې یم هغه بېله خبره ده چې پوره هغه شانې بنده نشي تېرولی ځکه چې واړه د دې ځای پیدا لوی نو هغې سره بیا بنده نه دونه سټرکټ چلیدی شي چې نه خامخا به ته چې څنګه زموږ معاشره ده هغه شان به چلیږي نو انسان ځان له په منځ کې یو لار وباسي چې هغه شان ټایم تیری نو بس همدغه کیسه ده چې سحر اول پاسم اول خو خیر چې روزه نه و نو عمده روټینو چې روزه ده نو عمده روټین دی چې سحر زه د ناشتې وغیره نه بعد یا د سحري وغیره نه بعد کچن ته زه اول راشم چې د کچن نه ځان وزګار کم نو زه وایم بس اوس وزګاره شم خیر د کچن کار خو ما وکړو اوس دا ټي وي لاونج چې دی دا زموږ ډیر زیات استعمالیږي نو د دې صفای مې کوله او بیا سلګ ډیر اخوا دی خوا کارونه دی بل یو غټ کار دا دی چې کله ډومبې بند راشي کنه مطلب دلته خو د ښځې او د سړي اړو څه فرق نشته هر کار زه وایم سړی به کم کي او ښځه هغې کار ته مخ کي نو دلته کې د ډسبن غورځول ایون چې دا ګند د کچن وغیره ګند خلک غورځوي که نه نو په پاکستان کې زمانه دی خل چې هر یو بنده به دا کار ډېر په خوشحالۍ وکړي یا به یې په وړو کوي خو دلته هغه کیسه هم نشته دلته کې چې هر بنده د کور نه وځي فرض که زه لومبۍ ډیوټۍ له وځم نو زه چې کم د کچن وغیره ډسبن زه راخالي کړم هغه زه ځان سره واخلم او موږ سره خپله یو چابي دلته کې مختلف کنټینري او هغې باندې لیکل هم کړي زه به تاسو ته لږ ساعت پس هغه هم ښیم چې زه د کور نه کله خپلې ډیوټۍ له وځم نو زه به دا ډسبنونه خالی کم او ځان سره به ګند واخلم او دا به وغورځوم نو دلته کې دا کیسه هم نشته او بیا داسې ټایم راشي که نه چې انسان ته اړو په دې څیز باندې نه څه فیل کېږي نه حالانکې دا زموږ ظاهره لایف دی نو په پاکستان کې دې کار باندې خلکو ته ځان بد ښکاري خو دلته هر کار پخپله کولی باقي د لوښو وغیره وینځلو نه بعد زه لاسو باندې کریم ضرور لګوم ځکه چې موسم دلته ډېر زیات ډرای که نه اینه بعد زه رالم د خپل روم ته نو د راین کپړې ځای په ځای پرتې دا صفا کپړې ټپ کې پرتې دا لر کول او روم وغیره ټیکول نو د سکول د تلو نه مخکې دا زما روټیني چې زه هر یو څیز په خپل ځای کوم کارونه وکړم ورسره د راین د لوبو دا څیزونه هم ټیک کول غواړي ښه په منځ کې پکې زما زوی راشي نو بس بیا زه ریکارډینګ بند کړم او هغه سره به خبرو شم نو بله دا چې زه کور کې ایون چې زمونږ مسالې کمې دي د پاکستان کمې دلته کې د انډین شاپس هم دي دلته د پاکستانیانو شاپس هم دي په هغې کې زمونږ هر قسمه مسالې اچار هر څیز پروت دي نو چا چې تپوس کو چې زه روټۍ کور کې پخوم نو زه په تنور هم روټۍ پخوم بجلی والي تنور دی ما سره او زه په طبخي باندې هم روټۍ پخوم ښه اول خبره ده چې ما تاسو ته کومه کړې وه چې دلته کې
کو ډاکټر دی، کو انجینیر دی او کو د کور عام بنده دی، کو هغه ښځه ده، کو هغه سړی دی. هر یو کار په خپله کوي، نه ورته ځان بدې ښکاري او په کار هم نه دي چې ځان ورته بدې ښکاري. نو زه چې سکول له تلم سهار ما دا ډسبینونه د کچن را خالي کړل او دې ځای کې دې سایډ ته تاسو ته کنټینر ښکاري. نو د دې هر یو کور والې سره خپله چابي پرته وي. نو بس هر بنده راځي او دې کې چې کوم خپل کنټینر باندې لیکل کړي هغې کې هغه ګند غورځي. اوس زه تیزه روانه یم په دې وجه چې زما نه ټرین ونه وځي. نو اوس به تاسو ته صرف ټرینه پورې ویډیو جوړه کړمه او وبښیم چې څنګه زما روټین روان دی، ځکه چې ما ډېر زیات تپوسونه اکثر په د انسټاګرام باندې کوېسچن راځي چې موږ ته د هغه ځای لایف وښوه او روټین وښوه، ډیلی څنګه چلی. نو ډیلی همدغه کار وي چې زه د کور کارونه اول وکړم، بیا ځم خپل کار دپاره مطلب یا خپل جاب دپاره ځم. دا موږ سره خوا کې یو چاینیز ریسټورنټ دی، نو کله کله ورته موږ هم راشو او بس دا ګیر چاپېره واړه سټورز دي او کافي ده وغیره. نو بس اوس زه منډه وهم په ټرین پسې، ځکه چې ټرین به اوس را روان وي. زه تاسو ته ټرین هم ښیم او باقي چې زه بیا راشم واپس د سکول نه نو لږه غونته دمه شم او هغې نه بعد بیا زما خپل کارونه شروع شي. نو بس دلته کې لایف هم دغه شان په منډه او په تیزۍ روان دی. بهر چې څوک وي نو هغې نه تپوس کوي، نو هغې ستړي، چې په پاکستان کې څوک وي د هغې نه تپوس کوي هغې ستړي. او په پاکستان کې خلک وي بهر خلکو مزې وکړي، نو ټیک ده مزې هم شته خو ورسره کړاو هم شته. نو دا دی جي زما ټرین را روان دی، زه به اوس دې کې کښېنم ځم به سکول له. او مخکې خو بیا ما ویډیو جوړه نه کړه ځکه چې زه بالکل زما د مایند نه ووت، ما یې زه به سکول طرف ته چې ځم بیا به ویډیو جوړه کړم. کور ته چې زه راشم نو روژه ماتي دپاره تیاري او په لنډ وخت کې راته ندا فرمایش وکړو د بریانۍ چې بریاني پخه کړه. نو دا ماښام ته بس تیاري شروع ده زما او ډېر نن خو خیر ډېر څه کول نه وو ځکه چې فش او د چا فش خوښي د چا چکن خوښي، نو بنده بیا حیران وي چې زه اوس څه وکړم. خیر بریاني مونږ کار د ټولو خوښوي او د ټولو لګي. نو خو بله دا خبره چې د چا زما ولاګز د پښتو والا خوښ دي نو هم ماته ووایي، مطلب هر څوک خو په پښتو نه پوهېږي او ماته اکثر میسج هم راشي، کمنټ هم راشي چې مونږ پوه نه شو. او دا نن زه نوې وریجې مې اغوستې وې نو هغه پخوم خو ډېرې ښایسته وریجې دي، ډېرې زیاتې داسې دانه ځي او دا فش هم تیار پروت و ورسره. دلته کې خو فش او الوګان څنګه چې موږ په پاکستان کې روټۍ خورو دلته دا خلک الوګان خوري، نو ورسره د الوګان او فش وغیره هم تیار. دا مې هم تیار کړي دي. او بله یو ریکویسټ دا دی چې کو تاسو ته زما ویډیو ښه لګي نو پلیز دا لږه شیر کوئ په خپل پښتنو کمیونټي کې، خو ډېره زیاته شیر کوئ ځکه چې ډېر خلک کوېسچن کوي او ځان پوهوي. اصل کې جرمني ته نن سبا ډېر خلک راځي نو په دې وجه ډېر خلک ځان پوهوي چې هلته کې ژوند څنګه دی. نو دلته کې ژوند ماشاءالله ډېر ښه دی خو ډېر په منډه دی. نو دا ده چې ځان به ورسره تیزوئ. او بریاني خو ریډي شوه ډېر په لنډ وخت کې، خو الحمدلله ډېره ټیسټي وه. او ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان. ویډیو لایک کړئ ضرور.